إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر محترم و سامعین و مسلمانان ورونو د دې ملګرو د درخواست په بنا باندې دا کم شپې ورځې چې په موږ او تاسو را روانې دي د دې متعلق د قرآن او د حدیث په رڼا کې به یو څو خبرې وکړو. الله تعالی دې موږ لم په دې د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ څومره حاضرین ملګري دي اوریدونکي دي هغوی له دې الله د عمل کولو توفیق ورکړي. د الله تعالی د احساناتنا او د انعاماتنا یو انعام الله دام کړی دی چې الله تعالی د خپل نیکانو بندګانو لپاره وخت په وخت باندې داسې موسمونه راولي، داسې ورځې او داسې شپې راولي چې په هغې شپې او ورځو کې دغه عباد صالحین نیک عمله خلق په خپلو اعمالو کې نیکو اعمالو کې زیادت وکړي. په دغه موسمونو کې یو موسم چې هغې ته ویل کېږي عشر ذی الحجه، د ذوالحجې د میاشتې لومړنۍ 10 ورځې چې دا هم په موسمونو کې یو عظیم موسم دی. زما په خیال 2-3 ورځې پس د هغې آغاز کېږي ابتدا. راځئ چې د هغې فضایل وپېژنو چې کتاب او سنت کې د دغه ورځو څه مقام دی.
قرآن کریم چې مونږ ګورو الله تعالی سورۃ الفجر کې پدیش په روزو باندې قسم خوړلې. الله فرمایي والفجر وليال عشر، قسم دے په سباو، قسم دے په شپو لسو باندې. لیال عشر ستوي لس شپې. دلته ذکر د شپو د هو مراد د دین ورځې دي. امام ابن کثیر د دې آیات لاندې لیکلي دي المراد بها عشر ذی الحجه. لیال عشر نه مراد لس شپې دي، لس ورځې دي د ذی الحجې. دا تفسیر دے دا عبداللہ ابن عباس، دا تفسیر دے دا عبداللہ ابن زبیر دے امام مجاہد، دا گنو سلفنا مفسریننا صحابونا تابعیننا. امام ابن کثیر دغا آثار نقل کری. نو الله تعالی چې په یو سیز باندې قسم خوري، دا دغه سیز عظمت ته پدې کې اشاره وي. الله تعالی چا مجبور کړي نه دي چې ته خامخا قسم خوري. ولی قسم چې یو انسان په دنیا کې خوري نو د عاجزۍ نه خوري، کمزورۍ نه خوري. خپل مدعا خپل دعوه نشي ثابتولی، مسله نشي ثابتولی، نو دې په قسم باندې ځان بری کی. نو الله تعالی هو یو مطلق بادشاہ دی، اهو نه مجبور ذات دی، نه عاجز ذات دی، نه کمزور ذات دی. آغا چې په یو سیز باندې قسم خوري، دا دلیلی د دغه سیز په عظمت باندې. او قرآن کریم کې داسې بې شماره مثالونه دي. دا د دې سیز په عظمت باندې دلیلی. دا دلیل شو چې الله تعالی د لس ورځو ته یو داسې عظیم مقام داسې مکانت ورکړې چې رب په دې قسم خوړلې. دا هو یو آیت کریمه شو. سورہ حج کې الله تعالی فرمایي وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. ایام معلومات بارکه دغلت مفسرین وی. امام ابن کثیر وی چې ایام العشر د دین مراد لس ورځې د ذی الحجې. ایام معلومات په تفسیر کې لیکي. سورہ اعراف کې الله تعالی واقعه د موسی علیہ السلام بیان کړی دا، ذکر کړی دا. الله تعالی وی چې واتممناها بعشر، د موسی علیہ السلام دا وعده مونږ پوره کړه په لسو نور ورځو باندې. ابتدا کې د سره وعده شوی و د 13 شپو، لس ور سره سیوا شنو څلوېښت شوې. مفسرین چې لا لس شپې ورځې دا د ذی الحجې وي. دا خو د قرآن نه کتاب نه هغه آیتونه مونږ لوستل چې الله تعالی د شپو ورځو ته په دې آیاتو کې اشاره کړې ده. اوس راشه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره. امام بخاری حدیث ذکر کړی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې مل عملو
फी अय्यामिन अफज़ल मिन हाज़िहिल अशर। अल्लाह ताला नबी सल्लम फरमाई मल अमल फ़ी अय्यामिन, मुसलमानान ब नूर रोज़ो किम नेक अमलुन कई, नूर रोज़ो किम कई खुद लस रोज़ो के कम नेक अमल कई नु दागी नूर रोज़ो अमल देता न रसी देव रोज़ो शपोल अल्लाह कम मकाम वरकड़े। सहाबो चे वलल जिहाद हो या रसूल अल्लाह, द नूर रोज़ो जिहाद कवलम देव रोज़ो शपोत न रसी, यो सड़े प नूर रोज़ो शपो की जिहाद कई, जिहाद होली अमल। नबी सल्लम फरमाए जाओ वलल जिहाद, देव रोज़ो मुकाबले तो जिहादम न रसी। और इल्ला रजुलन खरज युखातिरु बिनफ्सिहि व मालिहि फलम यरजि बिशैइन, और कचरी दासी और सड़े पैदाशी दद मालम खपल्ले असलहम खपलदा बदन मुखपल्ले दल्लाह पलाना के मालम कुर्बानी की जानम कुर्बानी की वापस रानिश टिक दगे व अमल सर बराबरी। बाकी पदेश फो रोज़ों के नेक अमल द जिहाद नम ज़्याद फजीलत दरी। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह को मुअजमुल कबीर के बलियो रिवायत जिक्र कई, नबी सल्लम फरमाई चे मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल अमलु फ़ीहिन्न मिन हाज़िल अय्यामिल अशर। द अल्लाह तआला पनिज़ लोय वरज़ी ची दीन उमदा वरज़ी दी, अल्लाह ताला त महबूब तरीन वरज़ी उशपी ची दा वरज़ी शपीरी पदे के नेक अमल कवल अल्लाह ताला तड़ीर ख़ुश सचलू को पदे के फ़अक्सिरू फ़ीहा तहलीला व तकबीरा व तहमीदा। पैगम्बर पाक फरमाई ची बदेश को रज़ो के तासो ला इलाहा इल्लल्लाह डेरवाए, अल्लाहु अकबर डेरवाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम डेरवाए, तकबीर वाए, तहमीद वाए, तहलील वाए। तहलील दगा माना दा ज़िक्र व अज़कार डेर करे, दा अल्लाह लोई डेरा बयान है। दग मुनासबत दवजना शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया वही जमा ताजुब दागे खल्को तो वही चागी द रमज़ान दाखिरी लसो शपो दौरज़ो डेर ताज़ीम हम कई डेर कदर हम कई पाए के द नवाफिलो पाए के द तिलावतुनो द खैरातुनो द सदक़ातो डेर एहतिमाम कई। और हाल दादे छि द दे रोज़ो शपोना गाफिले दी टिक द रमज़ान आखिरे शपे गोरे दी लैलतुल क़द्र द वजह। खो इमाम इब्न तैमिया वही रहमहुल्लाह द ज़िलहज्जे दा उरज़ी ची दी कना दा द रमज़ान द उरज़ो न ज़्याद फजीलत लरी हुई नो वली खलक गाफिल दी हुई। अल्लाह ताला देश को रज़ोला दा दुमर लुई मुकाम वली वरकड़े दे चे द जिहाद पशान यौ अज़ीम इबादत द जिहाद पशान यौ अज़ीम अमलम देव रोज़ो सरे न दे बराबर करे।
देखिए बस फलसफा ही। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह आगा पखपल किताब फतहुल बारी की लिखी द बुखारी पर शरह कही वल्लज़ी यज़हरु इन्न सबबा फ़ी इम्तियाज़ अश्र ज़िलहिज्जा अल्लाह तआला चे दे ज़िलहज्जे लसो रोज़ोला कम इम्तियाज़ और कम मकाम वर्गड़े दे नो दागी वजह बयान वजदाद लिमकानिन इज्तिमाउ उम्महातिल इबादति फ़ीही अल्लाह तआला पदेश पोरोज़ो के द इबादतुनु चे कम मरकज़ी सीज़ुने दी ज़के इबादत को डेर अक़साम लरी खुद इबादतुनु चे कम मगज़ दे आगे तो उम्महातुल इबादत हुई अल्लाह तआला द इबादतुनु मरकज़ी सीज़ुन पदे लसो शपोरोज़ो की जमा करी दी वही सलातो व सियाम व सदक़त वल हज वला याति ज़ालिक फ़ी गैरिही मुंज़ी जमा करे दे रोजी निवली पके जमा करी दी खैरातुन वर्कवले पके रावस्ती दी पदेश पो रोज़ो के हजम कीगी और दा हज द दे रोज़ो शपो नमा सिवा पनूर शपो रोज़ो की निकी नो अल्लाह तआला अजीम अजीम इबादतुना द हज गुंदे अजीम इबादत ठीक द दानूर अमल नूर रोज़ुश पो के बम की खो लेकिन जमावाले पदेश पो रोज़ो के दे द इस्लाम चे कम बुनियादी अरकान दी दा टोले पदे लसो रोज़ो की जमा करी दी देवजम मंगव तासल पदेश पोरज़ो के सपकार दिवस यो हो चे मंग द फराइज़ो द मुंज़ुनो एहतिमाम को हर जमी ताज़िरियु फराइज़ो सर सर द नवाफिलो एहतिमाम को मस्जिद त वक्ति राशु नवाफिलम को देता अफज़लुल क़ुरबात हुई हदीस की राजी नवाफिलों पर ज़रिया बांधे इंसान अल्लाह तआला ते नज़दीकी यौ सड़े चवाणी चीज़ अल्लाह तआला ते नज़दीशम देते ज़्यादा सिजदे लगे देते ज़्यादा नवाफिल कई और ख़ास कर पदे रोज़ो शपो की द्वेम मंग लसपकार द्वेम पदेश पो रोज़ो के मंगला नफली रोजे डीरी निवल पकार दी मक्का हदीस मा जिक्र को चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई पदे के हर नेक अमल द नूरो रोज़ो जिहादम देता न रसी रोजा पर किराला पदे लसो रोज़ो के दनना यव इंसान अल्लाह तआला बदनी ताकत वर करे दे दल पकार दी ची दे पदे लसो रोज़ो के नफली रुजियों निसी इमाम नववी रहमहुल्लाह आगा लिखी पर शरह मुस्लिम के ददे लसो रोज़ो दरोजो पर फजीलत बारह की लिखी आगा लिखी इन्नहु मुस्तहब्बुन इस्तिहबाबन शदीदा टिक द दारोजी फ़र्ज नदी दारोजी सुन्नत मुअक्कद नदी खुप इस्तिहबाबी अमलुन के कम मकाम चे दे रोजो त हासिल ले नूर रोज़ो के न हासिल इन्नहु मुस्तहब्बुन इस्तिहबाबन शदीदा नववी वही नहीं वो सड़े चीनी सी नुडेर खामल ले
او بیا خاص کر د نهم ورځې روزي کده نور ورځو کې د یو انسان طاقت نشي روزي نیولو وسیو نشي نو کم از کم چې د دې نهم تاریخ تاغي تمنګ ذل حج وایو اغه تمنګ د عرفه روزه وایو چې کم از کم هونی سي کنه داغي بیا مستقل مقام دی حدیث مسلم کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعرفی دروجی پبارک وی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده زدا گمان کوم زدا یقین کوم د الله تعالی په ذات باندې چې یو انسان د عرفه روزه ونیسي نو د یو کال تیر شوی ګناه ورته معاف کیږي او د یو کال راتلونکي ګناه ته معاف کیږي گویا کې د دوه کالو ګناهونه معاف شو په یو روزه باندې دا حدیث مسلم کې راځي بعض مستشرقین بعض خلکو دی حدیث کې ډېرې قصې جوړې کړې دي خود دین امامانو محدثینو مفسرینو الله چې په حدیثو کې اغینه مهارت ورکړې ده د کتاب او سنت سره دای تعلقي خپل عمر پدې کې تیر کړې ده خپل مال او بدن پدې کې لګولې ده دغه امامانو محدثینو ټولو دا روایت صحیح کړې ده چې او د عرفه د روزې دا فضیلت ده د شیخ عثیمین پشان ابن باز غوندې لوی لوی علماء وخه نو د دې سره سره د عرفه د روزې اهتمام وکړ درم مونږ له څه پکار دي درم عمل پدیش په ورځ کې مونږ له څه پکار دي پیغمبر پاک فرمایي چې فاکثرو فیهن التهلیل والتکبیر والتحمید پدې ورځو شپو کې به ذکر اذکار ډېر زیات کوي کله چې د ذوالحجې میاشت روخیږي تکبیرات بشوره کې چې الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا نورم ډېرې صیغې دي د دې لپاره پاره طریقه چې دا تکبیرات ویل دا ډېر مقام دی ډېر فضیلت دی امام بخاری تعلیقاً یو حدیث ذکر کړي کله چې به د ذوالحجې میاشت راوختله د صحابه کرامو عمل وګوره د صحابه کرامو فعل او کار وګوره کان ابن عمر و ابو هريره يخرجان الى السوق ويكبران عبداللہ ابن عمر ابو هريره دا دوانو صحابه کرام دی با بازار تمتل او پا بازار کی بے پچغو چغو باندے تکبیرات بے ویلے اللہ اکبر بے ویلے خلقو چی بہو قتل نو ویکبر الناس بتکبیرهما خلقو بم تکبیرات شروع کلخا عبداللہ ابن عمر د مانځنه بعد بم ویلي خپل مجلس کې بم ویلي خپل کور کې بم ویلي په بستر بم ویلي لارو کوڅو کې بم ویلي
دا لس ورځې چې دي په دې کې چې انسان څومره تکبیرات وایي څونه حمدونه د الله وایي لوی فضیلت دی. مهران میمون ابن مهران وایي که نه بعضې خلک وایي ما وموندل داسې تکبیرات به ویلې داسې ذکر او اذکار به کولو وشبهه بالموج ما به وی که دا د دریاب چپی دي ښه خو اوس وایي خلکو په دې کې کمی کړی دی. خلک د دې عمل نه ناخبر دي اهتمام د دې ورځو نه کوي. داسې تکبیرات وایا داسې تکبیرات وایا چې خلک درته لیونی وایي کانه مجنون میاشت د ذوالحجې چې مولي د تکبیرات شروع شو دا خو درې څلورم عمل شو او پنځم عمل مونږ له څه پکار دی. پنځم عمل چاله چې الله تعالی مالی طاقت ورکړي د خپل وس او استطاعت مطابق د الله په لاره کې صدقې ورکول دا لوی فضیلت لري په دې میاشت کې. شیخ عثیمین رحمه الله دا کتاب د اللقاء الشهری په نوم هغه وایي اب انسان کې په رمضان کې 1 روپے د الله په لاره کې خیرات کی او دغه 1 روپے د دې ذوالحجې په میاشت کې خیرات کی نو کم یو بغوري د رمضان د میاشتې خیرات بغوري او که د ذوالحجې د میاشتې خیرات بغوري کومه صدقه بغوري. دا د دې شپو ورځو مقام ذکر کوي. هغه فرمایي چې الصدقه فی 10 ذی الحجة احب الی الله من الصدقه فی 10 رمضان. په ذوالحجه کې صدقه د الله په لاره کې ورکول دا د هغې صدقې نه زیات فضیلت لري کومه صدقه چې خلک د رمضان په آخري 10 شپو ورځو کې ورکوي. سوچ فکر پکار دی. مسلمانان د هغې شپو ورځو څونه اهتمام کوي دې نه غافله دي. پکار دی چې د هغې په نسبت دې 10 شپو ورځو کې جماعتونه آباد دي د هغې نه دوچن آباد دي تلاوتونه کېږي نوافل کېږي صدقات کېږي. سلف صالحین چې وګورئ هغوی به د دې شپو ورځو څومره اهتمام کولو. خاص کر سید ابن جبیر په باره کې دارمی اثر نقل کړی. هغه وایي اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا کله چې به دا 10 ورځې شپې داخلې شوې دمه دومره نیک عمل شروع کو دونه نیک عمل شروع کو نږدې و چې بیا طاقت پکې نه وخه. او ټول سلف صالحین امام مروزی په خپل کتاب تعظیم و قدر الصلاة کې لیکي کان السلف يعظمون 13 سلف صالحینو د 3 میاشتو به ډېر سخت اهتمام دی کول. د 10 شپو یو د رمضان آخري د 10 شپو ډېر اهتمام به کولو ډېر قدر او اهتمام به کولو. بل د محرم الحرام د میاشتې ړومبنې 10 ورځې شپې د دې به ډېر اهتمام کولو. بل د دې ذوالحجې ړومبنې 10 شپو ډېر اهتمام به کولو. دې ته 3 عشرات وایي. عشرات ورته ځکه وایي چې 10 شپې او 10 ورځې دي د رمضان اخرنې او د ذوالحجې او د محرم ړومبنې 10 شپې. امام مروزی وایي
نو څنګه چې په دې شپو ورځو کې نیک عمل الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی، منځ ورته زیات خوښ دی، روزي ورته زیات خوښ دی، صدقې د الله په لاره کې ورکول، تکبیر او تحلیل او تحمید ویل، د قرآن پاک تلاوتونه کول، ذکر او اذکار کول. نو دا یاد وساته چې په دې لسو ورځو شپو کې ګناه کول هم ګوره الله تعالی ته ډېر ناخوښه دی. څنګه چې د نیک عمل مقام لوی دی، نو داسې په دې لسو شپو ورځو کې به ګناه هم لویه ده. کوشش پکار دی چې کم از کم سړی ګناه نه ځان وساتي که نه. شیخ ابن باز رحمه الله په خپله فتاوو کې لیکي سیئة فی عشر ذی الحجة اشد وعظم من سیئة فی رجب و شعبان. گناہ کول د ذی الحجې په لسو شپو ورځو کې دا ډېره سخته ګناه ده، دا ډېره لویه ګناه ده. د هغې ګناه نه چې په رجب کې خلک کوي، د هغه ګناه نه چې د شعبان په میاشت کې خلک کوي، د هغې نه په دې میاشت کې ګناه لویه ده، اشد و اعظم وي. نو پکار دا دی چې په نیکو اعمالو کې دا ورځې شپې مصروف وساتو او ګناهونو نه ځان وساتو. دا د الله احسان دی په موږ باندې چې دا موسمونه دا ورځې شپې په موږ راولي. پکار دی چې موږ د دې قدر وکړو، د دې تعظیم وکړو، دې موقع نه فایده والو، دا شپې ورځې د ځان دپاره غنیمت وګڼو. پته نه لګي چې په زندګۍ کې داسې شپې ورځې او داسې موقع به الله بیا راولي یا به نه راولي. نه دا زمونږ دپاره غنیمت دی. الله تعالی دې وکړي چې دا ورځې په خیر خیریت باندې په مونږ او تاسو باندې دی الله تعالی دا شپې ورځې په خیر او عافیت باندې راولي. الله تعالی دې مونږ له د عافیت جون راکړي او په دې شپو ورځو کې دی الله تعالی مونږ له د نیک عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې مونږ د هر قسمه ګناهونه دی الله تعالی مونږ وساتي. الله تعالی دې مونږ په دین کې استعمال کړي، بې دینۍ نه دی الله تعالی مونږ وساتي. زمونږ د لاسونو نه، زمونږ د خپو نه، زمونږ د خولو نه، زمونږ د ټول بدن نه دی الله تعالی داسې کار نه صادروي چې هغه باعث د عذاب دپاره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين.